ګرانو کتونکو خیبر پښتونخوا پولیس اهلکارانو چې کوم د تنخواګانو حوالې سره او د هغوی د سهولیاتو حوالې سره کوم خوبونه او امیدونه حکومت سره هغوی لګولي دي نو هغه تر ننه پورې پوره نه شو او هغوی کې مسلسل د هغوی بېچینۍ کې د هغوی پریشانۍ کې هغوی کې اضافه کېږي. یو طرف ته زما خیبر پښتونخوا پولیس هغه دهشتګردۍ سره نبردازما دی. د ټول ملک کې که موږ وګورو نو خیبر پښتونخوا دلته کې چیلنجونو سره مخامخ ده. د تېرو 20 کالو نه زما خیبر پښتونخوا پولیس هغه دهشتګردۍ لملام ماته کړې ده او دهشتګردۍ ته نن هم فرنټ لاین کې ولاړ دی. خو د هغې برعکس زما خیبر پښتونخوا پولیس هغه فورس چې په سوونو قربانیانې شهادتونه دی ورکړل، غټ غټ افسران د دې فورس هغه شهیدان شوي دي او اوس هم قربانیانې دي جاري دي. د شهادتونو یو لازوال تحریک او د ملک او سالمیت او بقا لپاره چې کوم قرباني د ما خیبر پښتونخوا پولیس فورس ورکړې نو د هغې برعکس دی سره چې کوم خندا کېږي. زه په هغې خبره کوم نن هم د 70 د زمانې د دوی هغه تنخواګانې او انکریمنټ چې کوم د دوی راشن ته وګورئ چې تاسو ما ته ووایي په 1500 روپۍ خو ته نن د سکول ماشوم نشي سنبالولی. د سکول ماشومه د هغه د میاشتې د سکول چې ځي راځي او سکول کې هغه چولې خوري د هغې باندې به هغه 15,000 روپۍ مور پلار نه 100-200 روپۍ رسوي او ته د مثالي پولیس فورس هغې پورې داسې خندا کوي چې هغې ته 1000 روپۍ دي ته راشن د پیسې ښي. بیا که وګورئ نو د هیلث حوالې سره میډیکل په 1500 روپۍ باندې ته څنګه علاج کوې او د چا علاج کوې، په کوم ډاکټر یې کوې او په کومه دواخانه او په کومه هسپتال کې کوې. بیا دغسې که مونږ وګورو د رهن سهن د کرایې په مد کې نو هغه هم ورپورې خندا کېږي. نن په دې حالاتو کې چې په بازار کې ګرځي او یو وړه غوندې کمره جره سړی ځان ډالي نو هغه هم د 10 روپو نه کمه نه کېږي او ته بیا پولیس ته وایې چې ځان له کور وګوره او په 5-6 روپۍ وګوره. د وردۍ په مد کې که وګورې نو وردۍ والا په 600 روپۍ نن په دې دور کې چې په عام کپړې په 2000 روپۍ او 3000 روپۍ باندې صرف کپړه کېږي نو هلته د وردۍ لپاره ورته دغه پیسې ورکوه په 1000 روپۍ نه کېږي. نو د 2018 نه پس چې د پولیس کوم اپګریډیشن شوی دی هغه پیسې ورته تر اوسه میلاو نه شي. هغې پیسې دپاره دا مثالي پولیس دا بهادر پولیس فورس عدالتونو چکرې وهي او تر ننه پورې چې کوم حکومت راځي زموږ څومره مشران دي دوی ته په درخواستونو او په عریضو باندې ستړي شول چې زموږ تنخوا دا د پنجاب پولیس برابر کړي. زه وایم دوی دې ته ولې مجبور دي چې پنجاب پولیس برابر کړي؟ زما خیبر پښتونخوا هغې سره پیسه هم ډېره ده، آمدن هم ډېر دی، مثالي فورس دی، دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی قربانیانې دي. نو په کار خو دا وه چې د پنجاب او د کراچۍ نه د دوی تنخواګانې دومره زیاتې وې چې ټول ملک کې چې نور څومره زموږ فورسز وو چې هغوی دا مثال ورکولی چې زموږ تنخواګانې د خیبر پښتونخوا پولیس برابر کړي. نو دلته دي زیاتې شروع دی او ما دا خبره ځکه وکړه چې بله ورځ وزیر اعلی صاحب تللی او هغه بیا وعدې کړي دي. IGP صاحب انسپکټر جنرال خیبر پښتونخوا پولیس هغه هم موجود و، د خپلو وعدو اعاده یې وکړه. خو خلک دا وعدې د تېرو 10 کالو نه اوري او په دې باندې خبره خو کېږي. خو کله چې د عمل ځای راشي نو د اوښ غوندې ورته وایي اون کې مو مې زیرې کې برابر کنه نو هغه شانتې څه شی ورته ورولي بس په دې شپن وښیي. نو اپګریډیشن پیسې وي هغوی ته 80,000 روپۍ د هغوی چې کوم جوړېږي هغه ولې دي په کشتونو ته ورکړي او ته وایې چې ما سره پیسې ډېرې دي. بیا دغسې که وګورو نو نور د دوی چې کوم حقوق جوړېږي هغه نه ورکړي. ریسک الاونس ورته تا کې خو دا د ریسک باندې خو دوی د تېرو 20 کالو نه په ریسک کې دي او د دې په ځای د دوی تنخوا د پنجاب نه زیاته پکار ده چې د پنجاب پولیس کومه تنخوا دي، کوم سهولیات، کوم الاونسونه، کوم مراعات هغه یې نو د دې فورس د هغې نه زیاته پکار ده. او بنیادي وجه یې زه دا ښیم چې دا پولیس فورس د تېرو 20 کالو نه د سرونو په شمېر په بې شمېره سرونه دی د قربانۍ هغه پیش کړي دي، شهادتونو لازوال تحریک دی، شهادتونه یې پیش کړي دي، وینې د دوی توی شوي، له تعداده ټپیان دي په کورونو کې هغه معذوره شول او قربانۍ لا روانې او د تنخواګانو مسله د دوی حل نه شول. دا افسوسناکه ده او مونږ اپیل کوو چې دا بجټ تېر شو، خزانه ډکه ده، پیسې ډېرې دي، په اربونو روپۍ دغلته دي. په مختلفو سکینډلو کې تاسو ګورئ چې
د مختلفو ملکونو کرنسو کې هغه راوځي وایي دا دومره اربونه روپۍ والې شوي دي. نو په داسې حالاتو کې په دې فورس باندې رحم وکوي. دا د دې ملک د سالمیت او بقا د هغې جنګ کوي.